حضرت ابراهیم ابن ادهم قدس الله سره دا د یو وخت لوی ولی الله لوی بزرګ ده. یو وخت کې چا ورته ویلې چې تا ډېر ښه خوږ مجلس وي، کاشکې د موږ سره د ورځ کې یو 15 منټه مجلس کولی. دی ورته جواب کې فرمایي زه د 4 خبرو په فکر کې یم، د یغو خبرو نه زه 15 منټه هم زائد نشم پیدا کولی چې هغه وخت دغسې تېر کړم. یو دا چې دا ټول مخلوقات انسانان چې خدای پاک د عالم زر په وخت کې د آدم علیه السلام نه پیدا کړه او د کنکیو میګتنو په شکل وجود و، شکل انساني و خو وجودونه یې کنکي و، عقل ورته نصیب کړه. هغه وخت کې خدای پاک فیصله وکړه فریق فی الجنة و فریق فی النار، د دغه انسانانو څه ډله به جنت ته ځي او څه به جهنم ته ځي. زه په دې فکر کې یم چې زه به خدای پاک په کومه ډله کې حساب کړی یم چې د جهنمیانو ډله به وي او که د جنتیانو ډله به وي. دوم، د مور په نس کې 4 میاشتې بعد اولاد ته روح ورلویږي، ژوندی کېږي. هغه ملائکه چې مقرره ده چې د اولاد ته روح ور اچي، هغه خدای پاک ته عرض کوي شقی ام سعید، دغه انسان چې زه تا ورلېږلی یم ای الله تعالی چې زه روح د دغه بدن ته ور اچوم، دا بدبخته انسان ده او که نیکبخته انسان ده. زه په دا نه پوهېږم چې ایما په باب کې به الله تعالی څه جواب ورکړی چې دا نیکبخته ده او که بدبخته ده. دریم، هر انسان چې د ځلکدن وخت راشي، دغه انسان ته 2 ډلې د ملایکو راځي. یوه ډله ډېره ښایسته نوراني ملایکې وي او یوه ډله هغه ډېر هیبتناکه شکل لري، د رنګ نه یې سړی ډارېږي. یوې ډلې ته ملایکې د رحمت ویلی کېږي او بلې ډلې ته ملایکې د عذاب ویلی کېږي. دغه انسان که نیکعمله و، د دغه نیکعمله انسان روح هغه ملائکې اخلي چې ملائکې د رحمت ورته ویلی کېږي او ده ته زیري شروع کړي او ورته ویې چې ای پاکه نفسه چې په پاک بدن کې وې، راووځه رب کریم ته چې خدای پاک درنه راضي ده، په کم عمل غټ غټ ثوابونه درکوي او د جنت زیري ورته شروع شي. نو دغه روح په داسې خوشحالۍ د بدن نه را روان شي لکه د ژینه چې اوبه راڅڅېږي. د روح د اخیستلو په وخت کې ځلکدن په عین حال کې په دغه انسان باندې هېڅ نوع تکلیف هم نه وي. چې ملک الموت دغه انسان روح واخلي، دستي دا نوراني ملائکې دغه روح د ملک الموت نه واخلي، د جنت جامې ورسره یي، د جنت خوشبویي ورسره یي، د جنت په هغه وریښمین لباس کې دا روح تاو کړي او د جنت خوشبویي په ووایي او روانې کړي د اسمانو په طرف باندې. په هره ډله د ملایکو چې دا ورځي، هغه ملایکو ته د نیکعمله انسان نه خوشبویي ورځي. نو هغه ووایي دا څوک در را روان ده چې داسې یو نیکه خوشبویي ته را روانه ده. دغه ملایکو چې دا روح اخیستی وي، دغه یغو ملایکو ته د دغه انسان هغه نیک صفات ذکر کوي. دا هغه پلانکی مولوي صاحب ده، دا هغه پلانکی طالب ده، دا هغه پلانکی مجاهد ده، دا هغه پلانکی حافظ ده، یا دا هغه پلانکی حاجي صاحب ده، یا دا هغه پلانکی سخي صاحب ده. خو چې کوم نیک صفات دغه انسان وي، هغه صفات ورته یادي چې دا هغه دغه نیک سړي روح ده. هغه مرحبا ورته وي او ځي اسمانو ته، د اسمانو دروازې ورته خلاصې کېږي. د عرش عظیم لاندې یو ځای د علیین، هغه علیین ته دغه روح مبارک ورسېږي او هلته بیا خدای پاک ډېر د سکون او د اطمینان زندګي ورته نصیب کړي. تسې اوږدې د خو لنډه به ذکر کوه. او خدای نه خسته که بدعمله انسان و، دغه بدعمله انسان ته د ځلکدن په حال کې ملایکې خطاب کوي چې ای خبیثه نفسه چې په خبیث بدن کې وې، راووځه رب کریم ډېر درته په قهر او په غضب ده. دا روح په بدن کې تیت شي، دا نه راوځي او بیا د ملایکې ویي د بدن د یوه طرف نه بل طرف ته په زور دا روح را باسي، په داسې تکلیف راو باسي لکه د کباب سیخ چې د پسه په وړیو کې تاو کې او بیا راکش کوي چې هغه وژغنې د پسه وړی د بیخه پسې راوخیږي، بدن کې دا رګونه ټول لکه پرې داسې شي. بیا چې څنګه دغه ملک الموت دا روح واخلي، هغه ملائکې چې ډېر هیبتناکه شکل لري، جګې جامې ورسره یي، دغه دستي ورشي د هغه د لاس نه هغه روح واخلي. دا روح چې په دغه جامه کې تاو کې روانې کې د طرف د اسمانو باندې
په هر ډله د ملائکه چې ورځي بدبوئی تر ورځي دغه روح نه، نو هغه ملائکه په عذابېږي. نبی علیہ السلام یې چې د جمع وخت نږدې و، یا نیک مجلس ته تلې، یا سبق ته تلې، یا د ذکر ځای ته تلې، پیاز به نه خورې، ګندانه به نه خورې، اوږه به نه خورې، ولې د خولې بوی ځي هغه ځای کې ملایکې ته په عذابېږي. نو دغه انسان په بدبوئی ملایکې پیږي، د اسمانو پورې ملایکې دي، هغه ملایکې چې د بدبوئی محسوسه کړي نو هغه هلته په عذاب شوي. دا څه بدبوئی ده چې راغله د مځکې د طرف نه. دغه ملایکې چې دغه انسان روح اخیستی وي، دغه انسان هغه بد صفات ورته ذکر کوي، دا هغه پلانکی زناکار ده، خدای دې وساتي، یا هغه پلانکی ظالم ده، یا هغه پلانکی رشوتخور ده، یا پلانکی قاتل ده، یا هغه پلانکی ده چې د مسلمانانو سره دښمني کوله، خو ایده چې بیکاره صفت یې هغه ورته ذکر کوي. تر اسمانه پورې چې ورسیږي د اسمانو دروازې ذاتي نه ورته خلاصیږي. بیرته حکم وکړي چې دا روح یې د لاندې طرف ته، بیا د 7 طبقو مځکو نه لاندې د جهنم برغولی ده، لاندې جهنم د سجین ورته ویل کېږي. دغه روح بیا یوړی شي هلته د هغه جهنم اور ګرمایش ورته راځي، هغه سجین کې بیا هلته کېږدي. نو ابراهیم ابن ادهم وی زه په دا نه پیږم چې اما روح به کومه ډله د ملائکو اخلي، هغه خوش بویه ملائکې، نورانی ملائکې چې د رحمت ملائکې دي، اما روح به هغه وړي، او که هغه د عذاب ملائکې به د ما روح وړي. څلرم، زه د دې خبرې په فکر کې یم چې ورځ د قیامت شي، ټول مخلوق د خدای پاک حضور ته راشي. په دنیا کې خو هر سړی د ښه سړیتوب دعوه لري، په ځان دعوه کوي زه ښه سړی یم، خو باطني اعمال خو خدای پاک ته معلوم دي. نو هلته الله اعلان وکړي وامتازوا اليوم ایها المجرمون، الله مو دې وساتي، اعلان وشي چې ای مجرمو انسانانو، د ما د نیکو انسانانو نه جدا شئ. په دنیا کې خو ګډ وډ و، هر سړی تقوا د اسلام د نیک عملۍ دعوه درلوده، خو الله یې هلته جدا کوي چې جدا شي. او چې کله دا بد عمله انسانان د نیک عملو انسانانو نه جدا شي، نو بیا دغه انسانان د جهنم په طرف باندې بوول کېږي. خدای مو دې وساتي د هغه سختو عذابو په طرف باندې. نو ابراهیم ابن ادهم یې زه په دې فکر کې یم که خدای پاک په ما اعلان کې ما ته یې مې ویله چې جدا شه ای مجرمه، نو زه به څه کم. سره له دې نه دومره لوی بزرګ و چې کله به د سورت حشر اخري آیتونه د تلاوت کول، د دریاب په غاړه به ناست و، اوبه به ودرېدې، اوبه به حرکت پرېښی، د تلاوت ته به یې غوږ نیو. خو هغه د خدای پاک نه ډارېږي، د دغه څلورو خبرو فکر ورسره ده. اوس نو چې دغه فکر ده معنا یې نو څه ده؟ په صرف فکر خو کېږي نه، نو دا معنا چې ځای په نیکي کې کوشش کوه، هر وخت توبې باسه الله ته، ژړاوې کوه الله ته، زارۍ کوه الله ته، ذکر او عبادت کوه چې خدای ویندې متعال مې خاتمه به خرابه نه کړي، روح مې نیکه ملایکې واخلي، او هلته په قیامت کې زه د مجرمینو د ډلې نه جدا شم. او دا څلور مرحلې ګورئ په موږ تاسې هر انسان باندې راغلي دي. 2 تېرې شوي دي چې هغه د ازل فیصله ده، او هغه د عالم زر او د قبر مور رحم ته چې روح لوېدو. خو 2 هر انسان ته پاتې دي چې یو د ذلکدن حالت ده، او یو بیا د قیامت ورځې حال ده. اوس په دغو دپاره یې موږ تاسې دپاره موقع ده چې اوس نه کوشش شروع کړو چې نیک عملي کې څوک کوشش کوي، خدای پاک به ذلکدنه اسانه کوي، ملایکې به د رحمت بیا روح اخلي. او که سړی غفلت کوي، په غفلت باندې وخت تېروي، نو د هغه د وجې نه به بیا خدای نه خسته هغه عذابو سره مخامخ کېږي. خو حدیث مبارک کې راځي، پرون سبق کې غالبا موږ ته ترمذي شریف کې تیر شو، 2 نعمتونه دي چې خلک غټ کې تاوانیان دي، یو صحت ته، یو فراغت ته. کله سړی په تن نه جوړ، بندګي شوق وي چې نیک عمل مې کړی وای، خو مریض د غریب یو څه په وس نه پوره. کله یو سړی په صورت روغ وي، خو په هغه وخت کې غافل وي، پام یې نه وي چې زه د خدای په عبادت او بندګي وکم. کنه یې ښه روغ وي، یا خلاص نه وي، سړی له روغوالي نه یې خلاص، خو په مشکلاتو کې واقع، په مصیبتو کې واقع وي، کور ورد غاړي وي، اهل او عیال ورد غاړي وي، او کور کې پریشانې وي، بدۍ وي، نور څه مشکلات ورسره وي، خلاص نه وي. خو کله په انسان کې کدواړه صفت وو چې هم جوړ وو او هم فراغت وو، نه په جیل باندې خانو کې ده، نه په مشکلاتو کې ده. دلته اوس نو انسان د خدای پاک سره د تجارت موقع ورته پیدا شوه. تاوان موږ تاسو چې په پښتو کې وایي چې پلان کې سړی تاوان وکړه، تجارت کې تاوان وکړه. تاوان څه وخت وي؟
1,00,000 روپۍ کاروبار ته اچولي، خو چې کله حساب وخت راشي 50,000 پاتې مثلا 50,000 تاوان کړی وای، پلانکي سړي سخت تاوان وکړ. دا صحت او فراغت دا یو سرمایه ده، په دغه کې د الله سره سړی تجارت کوي. اوس نو که دغه سړي دغه زندگی عبس نه کړه تېره، د خدای پاک سره تجارت وکړه، ذکر یې کوه، عبادت یې کوه، صدقات یې کول، فرضي او نفلي اعمال یې کول، دا داسې تجارت ده چې په یوه نیکي باندې یو په لسه بیا خدای پاک په قیامت کې هغه کمه بدله ورکوي، یو په لسه کمه بدله، چاته یو په 200 بدلې ورکوي، چاته یو په 1,00,000 بدلې ورکوي، چاته په یو کم 50 کروڑه باندې بدلې ورکوي. دا اوس نو داسې سرمایه ده چې دغه صحت دې نه کو برباد، دا د فراغت زندگی دې نه کړه برباد، لږ وخت تیر کو، 5 منټه دې تیر کړه، د 5 منټو په عوض کې به خدای پاک دومره اجر درکوي لکه 200 منټه دې چې تیر وي په عبادت کې، یا لکه 1,00,000 منټه دې چې تیر وي په عبادت کې، یا لکه یو کم 50 کروڑه دې چې تیر وي په عبادت کې. هغه د انسانانو د اخلاص په انداز باندې خدای پاک اور کوي څومره ګټه شوه. او که خدای نه خسته دا صحت زندگی په موږ دغه سي تیر شوه، د فراغت زندگی په موږ دغه سي تیر شوه، د ځواني زندگی په موږ دغه سي تیر شوه، نو دا نه چې ګټه مو ونه کړه، سرمایه ټوله لاړه ختمه شوه. یو ملت عمر په 10 کروڑه باندې نه اخیسته کیږي، یو ملت عمر چې د سړي د زلکدن وخت راغی، کافرم د زلکدن په وخت کې چې د عذابو خبري واوري، نو زارې شروع کې خدای پاکه لږ وخت مکرره کې چې زه توبه وباسم. او مالداران خلک هغه چې د زلکدن وخت شروع شي وای دای دلته پوه شي چې په دغه دنیا خو ما د خدای پاک سره تجارت کړی شوی، الله مې راضي کوی شوی، نو دلته وی لولا اخرتنی فاتصدق، خدای لږ مکرره کې چې زه خیر و خیرات کې وکم، د آخرت ګټه کې وکم. لیکن یو ملت زندگی بیا په 10 کروڑه باندې نه اخیسته کیږي، څومره غټه سرمایه د موږ نه دغه سي تیریږي. دا د صحت او فراغت زندگی دا سرمایه ده، د الله سره تجارت ده. او چې یو ملت په موږ دغه سي عباس تیریږي، دغه سرمایه به د لاس نه وځي، اصل هغه د عمر سرمایه او د سرمایه د چې بیا دواري تدارک نه کیږي. په قیامت کې ټول کافران چې د جهنم او د ارڅ خبرې په سترګو وویني، ټول به دا وی چې خدای پاکه یو واره مې بیرته دنیا ته بوزي، بیا به زه کفر نه کوم. خو الله وی ما عادت په دینه د جاری چې زه د بیرته بیا خلک دنیا ته بیایم چې بیا دواري د سره راته مسلمان شي، ولی هغه 1,400,000 انبیا مې نه و درلېږلي، 104 کتابونه مې نه و درلېږلي، بیا هلته کافرم پښیمانه کیږي، مسلمان هم پښیمانه کیږي. د قیامت یو ورځ نوم ورځ د افسوس ده، د ارمان ده. وای نیکعمل انسان بم ارمان کوي چې ولې مې نیکعملي ډیره نه کړه، ولې خو ګټه یې اوس پوه شي، د دنه هغه بل مسلمان نیکعملي ډیره کړي، دغه ثوابونه چې ویني یغه دومره ګټه وکړي، دلته ذاتي ارمان کوي چې خو مام داسې ګټ عمل کړی وای، ماته بم خدای پاک دومره ګټه راکوله. نیکعمل بم ارمان کوي چې ولې مې ډیر نیکعمل نه کړ، بد عمل به ارمان کوي چې ولې مې په دنیا کې توبه نه یسته، ولې مې د تقوا او د دینداری په طرف باندې توجه نه کوله. او نبی اسلامي ګورئ دا شیطان موږ خطا کوي، ولې د نیک عمل چې نه کوي انتظار دي چې کوي. تاسو وای نیک عمل مخکې تر څو شیانو کوي، فقر ته مګ ورئ چې داسې مسکین شي چې بیا خدای هم درنه ویری، د اهل و عیال غم اخیسته په روزي پورې حیران یې، شپه ورځ لګیا یو وخت انتظار مکه چې داسې فقر در باندې راغی بیا عبادت نشي کړی. او د ډیر مړښت چې سړی د سرکشي سره مخامخ کوي، دغه وخت هم انتظار مکه چې ودرې دنیا مې ډیره شي بیا به زه عبادت کوم، ولې دنیا چې ډیره شو سړی د خدای نه لرې کیږي، بیا د عبادت شوق کیږي. د غنا چې مطغی وي دغه انتظار کوي، هغه انتظار مکه، د مرزوم انتظار مکه چې اندامونه مو د کاره اوزي، بیا کوشش کوي بیا به الته کړای نشي، دغه انتظار مکه. او د زړوالي انتظار مکه چې ودرې زوړ شم بیا به زه عبادت کوم، زړ وخت کې به د اعصابم کار پرېږدي، اندامونو خو خود کار پرېږدي، بیا به د څه په واس نه پره د مرګ انتظار هم کوي، د مرګ نه مخکې عمل کوي چې مرګ درته راشي بیا خو دواري به عمل نشي کړی. د دجال انتظار هم کوي چې ودرې چې دجال راوځي بیا به زه هلته عمل کوم، هغه ډیره لویه غټه فتنه ده. که نیک عملي مخکې نه و خدای نه خسته، اوس دجال را باندې راغی او د ده جادو ووینو، دا بې عمله انسانان به ټول د ده پر طرف بیا ځي، بیا به ایمان میمان هر څه ختمیږي.
او د قیامت انتظار مه کوئ، د قیامت نه مخکې عمل کوئ. قیامت ډېر یو لوی غم د نبي علیه السلام یې. اوس موږ په ځوانۍ کې د صحت په حال کې، د فراغت په حال کې، د مړښت په حال کې په دغه وختو کې کوشش نه کوو. ځوانۍ کې نه کوو، انتظار کوو چې سپینه ګیره مې شي. موږ اکثره خلک دا اوس خو د عربو ته خلک شروع شوی کاروبار د خارجي حجونه وختونه کوي، خو هغه پخواني سپین ګیري اکثره ما تر اورېدلي حج ته به نه تله، وایي بیا حج نشم ساتلی. داسې کوي چې اوس ګناه راته روا دي چې حج وکړي بیا هلته ناروا کېږي. نو دا معنی چې په خوله کې مې غاښ ولوېده، سترګې مې ضعیفه شوې، د زنا نه ولوېدم، د بد اعمالو نه ولوېدم، بیا به هلته زه حج ته ځم، توبه به باسم، بیا نو حج وباسم، هلته به کوم وظیفه نه اخلم، نشم یې ساتلی. دا معنی چې بې وظیفې خو ماته ګناه روا دي، خو چې که وظیفه واخلم راته ناروا کېږي، نو وظیفه نشم ساتلی، نه یې اخلي. د ځوانۍ په عمر کې حج نه کوي چې بیا یې نشم ساتلی. دغه عمر را باندې تیر شي، په سپینه ګیره کله موقع بیخي د حج پیدا نه شي، په وخته مړ شي سړی، فرض په پاتې شي، او که بیا پیدا هم شي. زه الحمدلله حج ته یو وارې تللی یم څو کاله مخکې. موږ سره یو سپین ګیری ملګری و، خبر په دې پورې کوم د قدریې مبارکي پیر و، محب الله اخندزاده نومېدو، د دوکۍ د کوټې، تاسو ته به هغه طرف چاته معلوم وي. دومره غریب کمزوری و چې ګرځېدی خو نه شوی، موږ به تر لاسو نیو، خو خپل ځای به هم نه شوی پیدا کولی. دغه مټه به مو وروښوه چې دغه نه ګوره دا داسې نقشه چې دا داسې لیکل چې دی په داسې رنګ ده، که سره ورکېدو د طواف یا چې په حال کې بیا به دلته کښېنې، چې 15 منټه بعد به شو، بیا به ورک. اخر به وژړل چې ای خدای پاکه را باندې ودل ده، خو څه خو مې ونه کړه، نه طواف کړی شم، نه بل عمل کړی شم، نه عمرې کړی شم. ځوانان ځي عمرې راوړي، عمرې کوي، ځوانان هغه صحتمند خلک ځي طوافونه کوي، هغه تکلیفونه تېري، زه یو شی هم نشم کړی. په یغه وخت کې بیا هېڅ نشي کېدی. ما پلار ډېر نیک سړی دی، الله تعالی د دنیا او آخرت ښه کړي، خو علم یې نه ده کړی. ځکه پلار یې کنکوني کې مړ شوی، مور یې په کنکوني کې مړه شوې، تره یې نه درلود، ورور یې نه درلود، یوه مېرنۍ خور یې درلوده، هغه هم بله ورځ خبر شوم دا اوس شپو کې وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي. نو بې علمه یې وخت تېر کړی، ځکه چې یو سر 7 کلن د پلار نه پاتې ده، د مور نه 1.5 کلن غالبا پاتې ده. چې کله لوی شو، په هر څه پوه شو، موږ خدای پاک اولادونه ورکړه، 15 زمن موږ وو، 15 سره علم ته وقف کړي وو، 15 سره ده به مزدوري کولې، روزانې به یې کولې. یو ورځ چا ورته ویلي وو چې دا ټول دې ولې علم ته وقف کړي؟ وایي ما د الله سره وعده کړې چې په ما خو عمر برباد تیر شو، خو که 100 زمن دې خدای راکړه زه به علم ته وقف کوم. ولې؟ که فکر مې وي افغانستان کې یو وخت کې محتسب به ورته ویلې، په جوماتو به ګرځېدو، د ظاهرشاه په دور کې په خلکو به لمونځونه تېرول، پخوا وو دا د حکومتو د طرف نه وي، خو هسې کار نه کوي، کنې اوس هم دغه شعبې شته. وایي جومات ته راغی چې پوښتنې کولې، د اکثرو خلکو لمونځونه نه وزده، د ما وایي نه وزده. نو هغه خجالت چې زه دلته د خلکو د وړاندې شرمنده شوم، الله ته به زه څه ووایم؟ او په لوی عمر باندې د ما په یاد چې دا زه را لوی شوی یم، یعنې په ښو بد پېدلی یم، 3 وارې 4 وارې به د قرآن شریف شروع کړی، خو غریب نه زده کړي. اوس نفلونه لمنځونه خو بې انتها ډېر کړي، ذکرونه خو الحمدلله بې انتها ډېر کړي، خو اوس خو نشي زده کولی، قرآن شریف نشي زده کولی، 3-4 وارې شروع کړو، خو نشي زده کولی. ګوره چې سپین ږیری شي، شوق به د عبادت پیدا شي، خو بیا به یې نشي کړی. موږ تاسو ته خدای پاک موقع را کړې ده، صحت شته، دنیا شته، او عقل په ځای ده، اندامونه په ځای دي، دنیا لرو، هر څه د فراغت زندگی لرو، خو شیطان غل ده د موږ سرمایه وړي، او دا داسې غل ده. تفسیر عزیزي یو واقعه کې ذکر کوي، یو سړی د مسافر را ده، لکه دا نن سبا خلک لاړ شي یو عربو ته، بیا ډېرې روپۍ راوړي، ښې ډېرې روپۍ ورسره وي، کور کې پوښتنه وکړي، کور کې ورته دا شی نشته، دا شی نشته، دا شی نشته، دا شی نشته، او د کور ظرف فرش وویني، کمزوری وي، مخکې روپۍ نه درلودې، فرش خراب و، د غالۍ نه وې، پوښتۍ نه وې، دا کمبلې نه وې، دا شیان نه وو، لوښي نه وو. نو سړی ښه جوب د روپیو نه ډک بازار ته وځي په دغه نیت باندې چې اوس خو خدای راکړه، نو کور فرش به هم برابر کړم، ظروف به هم برابر کړم، خوراکي شیان به هم ښه راوړم. چې په لارې تېرېږي، هلته د شرابو په دوکان ورپېښ شي، دی دا خیال وکړي چې روپۍ خو خلاصېږي نه، خو یو ګیلاس
شراب د وای چکه شراب وچکي چې وای چکي نشه شي چې نشه شي اکثره بیا د پوډریان تاثیر لري دی په دا غندو ځای کې پراتی د نشایان په غندو ځای کې پراتی او شراب وچکي په ځان نه پیږي بیا چیرې عمردار نه علي ته ولويږي په نالۍ کې پروت ده غل راشي سړی ویني چې خلک سړی د خې جامې اغوستې دي او ته پروت په نالۍ کې جوب کې خو به خامخا شوی جوب یو ګوري چې 100 روپۍ ټولې هغه ترې سي دا سړی په دغه ګندګۍ کې پروت خپلوان پراشي چې وای پیژنې وای دا خو پلان کیده راوي باسي راوړي کوړه چې کله جوړ شي پام وکي جوب ګوري په جوب کې ور پېم نشته ټول ارته یې لاړ چې برباد شي دا شیطان وای دی موږ د پاره داسې دښمن ده د ایمان غوندې سرمایه خدای پاک را کړی ده صحت او فراغت را کړی ده د خدای د رضا اسباب را کړی دي موږ الله په خوشاله کوي شو خو شیطان غل د شراب د دنیا را باندې وچی کې عشق د دنیا خواهشاتو کې ممست کی دا چې مست شو د دغه مستی دی وجنه لاړ شي ځای ګندګي شي د عذابو ځای شي بیا په قیامت کې چې په خود راشي بیا که ارڅومره عقل کار کوي خو هغه بیا څه پیدا نه ورکوي ځکه شیطان ارڅو تر وړي دي سرمایه بیا نشته نو ځان په غلوش کوو موږ په غلوش کوو او په خپل خوخیش کوو په خپل خوخیش کوو ګورې دا شیطان آدم علیه السلام الله تعالی چې جنت کې داخل و دی او حوا انا رضی الله تعالی عنها په قول مشهور باندې د غنم د دانې نه منې کړ چې دا مخ نو جنت کې چې څه کوي ارزه خوري خدای یو دغه بوټي سره به احتیاط کوي قصه خو یو دیږي خو اخر شیطان د یو انسان په شکل کې ورته راغی او په زور ژاړي آدم علیه السلام او حوا انا بل انسان نو ولیدل دغه دوی دوه ژړای د انسان نو ولیدل ورته راغله زړې په وخه کې ته ولې ژاړې وای د تاسو په حال ژاړه ولې وای دغه جنت زندگی د خوشحالۍ او د صحت زندگی تاسو ته همیش نه پاتې کیږي نو علاج کداغه دانه اوخره نو تاسو به یا همیش ژوندۍ یا به ملائکه خدای درنه جوړي کې عذاب او تکلیفونه به بیا یو شی نه اخر په دغه وسوسو آدم علیه السلام نو ورسره ومنله خزي ناقص العقل و دین دي ناپوهه دي یغه ته چې دا خبرې وکړي هغه چې دا خو نو بیا موږ ځواني خرابېږي مرګ به راځي هغه دانه وخوړه او آدم علیه السلام باندې په یو قول شراب وچکل د جنت په هغه باندې هم دا دانه وخوړه چې دانی وخوړې د جنت هغه عزتمن لباس دا دستي تر ولوېدو د یو د بل عورت نه ولیدلی خپل عورتونه نه ولیدلی لباس التقوى قرآن وی خړ لباس د تقوا لباس ده دغه لباس چې ختم شو ګناه چې وشي انبیا معصوم دي خدا اجتهادي خطا و دیغه په باب کې چې دا جامه تر ولوې د لوت شو خدای پاک اوس موږ ته وی قرآن کې ګورئ د شیطان د تاسو دښمن ده هغه دښمن ده چې تاسو د مور پلار نه جامې استلې دي ګورئ چې دغه نه منئ اوس په دغه مجلس کې خدای دې هغه نه پیخي چې د یو انسان د پلار نه یا د مور نه یو بل تربور یو بل څوک جامې وباسي چې د وس ورسېږي به مرګ به پرېږدي انده به پرېږدي دغه شیطان دې موږ خدای پاک وی ينزع عنهما لباسهما د مور پلار نه جامې در نه استلې دي ګورئ دې دغه نه منې دام بې عزت کوي لوڅ کوي خو موږ ته شیطان دا خبره خوښه په خپله خوښه باندې پرتوګ واچوه فوتبال کوو کرکټ کوو خو دغه مسلمانان دي تاسو نه وینئ اکثر خپل جامې خپل نه اچو ختمو باسو پرتوګمو باسو ادومره کوي چوتای وي ورنونه لوت ان عمل لاندې دام ځکه عورت ټول دا لوت او پیغه پتلانه کې اندامونه دلری نه لیدل کیږي په خپل خوخه باندې هغه د خط پرتوګ را باندې او باسي دومره لیونیان کړي او شراب را باندې چکلې دي عقل مکار پرې کړي د ګوري موږ تاسو ته ځان ډیر وخیاران لیدل کیږي دا اوس وخیارتوب ده چې په خپل خوخه باندې د خلکو د وړاندې په زرګونو انسانان متماشې ته ناست وي پټم نه وي په زرګونو انسانان متماشې ته ناست وي او موږ خطو پرتوګو باسو بس فوتبال ده هغه لګیا شو په فوتبال خطو پرتوګي وېستو اجي صاحب صوفي صاحب ملا صاحب طالب او پلان هغه بیا تماشې ته ناست دی په دغه غر کړو پر دې عورت ته ګوري یو عورت د څکړې حرام ده دا بل چې ورته ګوري خو قتل حرام دي ټول یې غرق نه کړو دا بنیادی وجه ده چې د شیطان د پریبونه موږ نه یو خبر چې قصه در تر لاندې کم د دغه په پریبو په چی خبرېږو په علم به خبرېږو
علم موږ ته هر شی راښیي. ډاکټر ته ورشي اوس زه ورغلم هغه حکیم ته نه به زه وینو چې تا کې دا پلانکی مرض ده، خو د مرض دپاره به ډاکټر ته ورځو، ډاکټر یې راښیي. دا کتابونه موږ ته داسې د شیطان د تاوان شی او د ګټې شیان راښیي، علاج راښیي. علماو ته چې ورځو هغه به موږ ته چې نصیحت کوي، علاج راښیي، داسې علاج راښیي چې د شیطان نه مرابچ کوي، د جهنم د عذاب نه مرابچ کوي. اوس علم موږ ته دا وایي چې کلمه دې په اخلاص وویلې، دا د الله سره وعده ده چې خدای پاکه تا منم، د تا ټول حکمونه منم. وعده شوه که نه شوه؟ اوس دا وعده باندې موږ تاسو څومره عمل کړی؟ وعده خو دا معنی ده چې الله څه راته ویلي دي چې دا کې هغه به کم، چې راته ویلي دي چې دا مه که هغه به نه کم. 5 وخته لمونځ خدای پاک راته ښوولی ده په شواروز کې، د هر لمانځه وخت هم ښوولی، سهار سپېدې وچاودې تر لمر ختو پورې، دا یې مابین دا یې وخت ده. ماسپښین زوال وشو چې سیوری د انسان د یوه چند نه اوړي، هغه بهترین وخت دی، دا یې وخت ده. مازدیګر د لمر لوېدو نه د زیړوالي د لمر نه مخکې وخت ده، زیړوالي ته به یې نه پرېږدې چې مکروه کېږي. بیا څه خپل خپل وختونه یې راته ښولي. موږ په 5 وخته لمانځه کې کله بیخي لمونځ ونه کړو، رانه پاتې شي. کله لمونځ په جمع چې وکړي یو په 28 ده، په جمع چې وکړي یو په 28 ده. د دغه مځکې نه سعودي ته ځو، د سعودي روپۍ د دغه ځای 2 روپۍ تر جوړېږي، د 2 روپۍ نه 23 نن سبا جوړېږي. د 23 روپیو د ګټې په نیت باندې ځو، څو کاله مسافري کوو؟ 20 کاله 30 کاله، چې تر څو مو په د کاروبار نه یې لوېدلی چې یوارې سعودي ته کاروبار شروع شو، بیا څوک پرېږدي؟ پلار یې مړ شي دی نه یې پکې، مور یې مړه شي دی نه یې پکې، زوی یې مړ شي نه یې پکې. ډېرې پېښې یې که نه، واده یې په کور کې، د زوی واده یې، د ورور یې واده یې، دی نه یې پکې. غم هم پاتې، خادم پاتې، هر څه پاتې. ولې؟ روپۍ یو په 23 ده. او د دغه کور نه چې دغه جومات ته لاړ شو 3 منټه لګېږي، هلته لمونځ یو په 28 ده. د یو په 28 دپاره ډېر غټ غټ کلي تر اوسه جوماتونه نه لري، 10 کوره پراته یي، 15 کوره پراته یي، چې جومات ونه لري بیا لمونځ په جمع شوی. 20 کاله 30 کاله عمر په تېر شي، غریب په 20 کاله 30 کاله کې جمع ونه کړي. ولې؟ د دغه ګټې سوچ نشته. وعده مو کړې ده د الله سره چې خدای پاکه تا بنده یم، رسول الله د تا امتي یم. او هلته الله راته وایي چې لمونځ به د خلکو لمونځ کوونکي سره ګډ کې، ورکعوا مع الراکعین، د لمونځ کوونکي سره به ګډ لمونځ کې. بعضې وایي چې جمع فرض ده، فرض. موږ په مذهب باندې سنت مؤکد یا واجب ده، چې لمونځ دې په جمع ونه کړو دا ناقص ده، دا درک نشته چې خدای قبول کړي که نه کړي قبول. وعده مو کړې ده، نه یې په ځای کوو. روژه خدای پاک را باندې فرض کړې په کال کې 1 میاشت، وعده ده چې الله خو ته حکمونه منو. روژې را باندې راشي، دا نن سبا مسلمانان خوري که نه خوري؟ ښه، زکات په کال کې یو وارې خدای پاک را باندې فرض کړی، او دومره مهرباني را سره کړې ده په یو روپیو کې چې تا د کور د خرچې نه در زیاته شوي، په دا کال کې د په کور 3 لکه خوړلي، 15 لکه دې خوړلي، د هغو حساب نشته در سره. کور دې په جوړ کړی ده، 10 لکه دې په لګولي دي، د هغو حساب نشته در سره. واده دې پکې کړی ده، 8 لکه دې په لګولي دي، هغو حساب نشته در سره. خو چې کال پوره شو، نقد روپۍ در سره پرتې وې، بیا به 40 روپۍ ورکوې. ګورئ، نه 10 بیا هم درته پرېږدي. او داسې درته وایي 1 روپۍ پرېږه، الله وعده ده، دنیا به دې هم در ډېروم، په دنیا کې به هم برکت کې پیدا کوم، وعده ده، وعده. او په آخرت کې به یو په 200 بدله در کوم. وعده مو کړې ده د الله سره، د تا حکم ده. زکات فرض ده، خو نن سبا مسلمانانو کې په 100 کې یو انسان زکات پرې کوي، پوره حساب کوي؟ نه یې کوو. حج را باندې فرض ده، او داسې عمل ده چې مخکینۍ ټولې ګناوې خدای پاک په معاف کوي. ښه وس د سړي رسېږي، خو یا به 3 لکه روپۍ لګېږي، یا به 4 لکه د سوغاتو سره. غم خو دا د سوغاتونو هم کې کدام کې دا یې 4 لکه لګېدلې. هلته ګټه څومره ده؟ یو وارې خو د آخرت عذاب نه په خلاصېږو، خو فرض ده را باندې، وعده مو کړې. بل طرف ته چې حرم شریف ته لاړ شو، په مکه معظمه کې یو لمونځ د دغه ځای د 1 لک لمونځونه زیات ثواب لري، 1 لک لمونځونه زیات. او په دغه حج کې تقریبا 1 میاشت زندګي د موږ په مکه معظمه کې 9 شپې یا 10 شپې یا 8 شپې په مدینه منوره کې. په مدینه منوره کې په جومات کې یو لمونځ، په یو روایت کې راځي چې په 1000
او یو روایت کې د ابن ماجه راځي چې 500 لمنځونه نور ځای وکي یو لمنځ الته وکي خاطر دا ټول ګټه نه الته په سعودي کې اوسېږي مسافرین کوي خو عمره ته نه ورځي حج ته نه ورځي حج مې کړای بس خلاص شو حج کړای ده یو لک باندې لمز بدیږي یو په درويشتو د پاره پروت مسافری کې پلار او مور او خزه او اولاد پریخي دي او الته نږدې ورسره مدینه منوره کې اوسېږي نږدې ورسره حرم شریف ته جمعه ته نه ورځي په خپل کوټې کې لمونځ کوي نږدې کوم جماعت ور پیدا شي پیغه کې لمونځ کوي ولې کاروبار خرابېږي وعده مو کړی دي دا ټول شیان چې موږ نه د دومره ګټې د لاس نه وځي ولې علم نشته کای په دغه ثوابو خبر وي خو مسلمانان یو الحمدلله چې موږ ته د دنیا د ګټې څوک خبره دوه واره راته وکړي چې پلان کې ځای کې ګټه ده دستي هغه کار شروع کوو که نه کوو یو ځای ته پسې ورځو که نه ورځو خو چې دین د خبرو نه بار بار خبرېږو چې داسې ګټه ده اخر انسان کې خدای پاک هغه شوق پیدا کوي بل طرف ته یو وارې مو دا وعده کړې ده بل طرف ته مو وعده کړې ده چې ګناه به نه کوو خو د تا بندګان خدای پاکه اوس په دغه جماعت په دغه مجمع کې دومره بې حیا سړی به پیدا شي خدای مې دې وساتي چې د دغو خلکو د وړاندې جګ شي دی د یو هلک سره په لیواتت په بدعملۍ لګیا شي د یوه سړي د وړاندې به یې وکړي ولې شرمېږي که نه شرمېږي ویني مې خلک مې ویني زنا به وکړي چې یو سړی ویني زنا به وکړي د یوه سړي نه موږ شرمېږو چې شرم ده خو نه خدای ده نه مالک ده نه رازق ده چې ما چې موقع پیدا کو په نه ځای پیدا کو ذاتي په زنا او په غلا او په هر عمل باندې لګیایو د خدای پاک نه پټېدای شو ځکه د الله ده او په هر سکند کې مو ویني د زړه په خیال مو علم لري په زړه په تصور مو علم لري د الله نه بیا نه شرمېږو کوي نبی علیه السلام تاسو حیا وکي حق حیا صحابه ورته الحمدلله موږ حیا شته وینا دا حیا نه ده حیا دا ده چې سر او په سر کې څومره اندامونه دي دا ټول د ګناونه وساتي خو د خدای نه خپل خالق نه په حیا کوي سترګې به غلط نه استعمالوي خدای ته خاين سترګې معلومې دي وګونه به غلط نه استعمالوي غیبتونه به نه په اوري سروزونه به نه په اوري الله علم په لري ژبه به غلط نه استعمالوي غیبت به نه کوي شیطانت به نه کوي پوچورات به نه پوي مسلمان به عزتي به نه پکې حرام به په خوله باندې نه خوري ساتي به یموږ مجلس ته چی شي ده ټول ورځ مسلمان په غیبت لګیایي ټول ورځ په دروغ باندې لګیایي ټول ورځ د دوه مسلمانانو په منځ کې شیطانت کوي چې دښمنی سره پیدا شي او دین الته کامل ګرځي چې سړی به د بل مسلمان سره داسې محبت لري لکه د ځان او یا د خپل اولاد سره چې ترڅو مسلمان د مسلمان سره دغه محبت پیدا نه کی کامل ایمان ته نشي رسیدای رسول الله وی کامل ایمان ته به الته سړی رسیږي چې بل مسلمان تم هغه څه خوخی چې ځان ته خوخی ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه چې بل ته بم هغه څه خوخی چې ځان ته خوخی دغه څه معنی وای سړی ځان ته د عزت ژوندون خوخی سړی ځان ته د امن او د سکون ژوندۍ خوخی سړی د ځان سره انصاف خوخی چې ما سره څوک ظلم ونه کی سړی دا خوخی چې کزه نه کار کم چې بل سړی مې کومک را سره وکي چې په ما حق څوک رانه ونه خوري د بل مسلمان ته بم د بل مسلمان بم عزت غواړي ای بل مسلمان سره دیم چې وسرسیږي کومک وکړي ای مسلمان به توهین او بعزتی نه کوي ظلم به په مسلمان نه کوي چې د خپل ځان سره ظلم نه غواړي خو بل مسلمان سره به هم نه کوي الته بیا مسلمان کامل مسلمان ګرځي او خېټه وساتي په خېټه پورې چې څومره اندامونه دي دا وساتي اصل حیا ده په لاس په مسلمان ته ضرر نه ورکوي نه به څوک وایي نه به پورې وایي نه به د پردی مال په غلا راخلي نه به پردی مال په زور راخلي نه به مسلمان قتل کوي نه به په مسلمان څه د لیکلو په وخت کې غلط لیکل کوي شاید یې کاتب په منځ کې غلط لیکل به نه پسې کوي نه به په قلم تاوان ورکوي نه به په ویلو پورې ویلو تاوان ورکوي نه به دیوال په ورړنګوي نه به وایي نه به مال تر لوټ کوي پښې به ساتي نارواو ځایو ته به نه ځي سینماو ته به نه ځي شرابخانو ته به نه ځي د قمار ځایو ته به نه ځي د ګناهو ځایو ته به نه ځي د مسلمان پردي مال ملک ته به نه ورځي په دغه پښو باندې به دا قدمونه نه اخلي عورت به ساتي غلط به نه استعمالوي زنا به نه کوي لیواتت به نه کوي حتی زنا ته به ورنږدې کېږي لانه لا تقربو زنا څنګه نه نږدې کېدن د پردۍ ښځې سره به خبرې نه کوي چې خبرې دې وکړې شناخت پیدا شو شیطان دستي په منځ کې کېږي
بله ورځ خندا راځي، چې خندا راغله بله ورځ لاس وړل راځي، بله ورځ په زړه کې لګیا کېږي. د دغې وجې نه شریعت موږ ته وایي ښځه به د کور نه د باندې نه وځي، مخ به پټ ساتي، مخ به نه لوڅوي، پردیو خلکو سره به تعلق نه ساتي. ولې دا راته وایي؟ ځکه دا راته وایي چې نبي علیه السلام چې ښځه د کور نه ووته شیطان دستي ورسره ملګری ده. ګورې هر سړی خور و لور لري، مور لري، د بې عزتۍ په عنوان نه وي، هر سړی ښځه هم لري. زه 3 ودونه لرم، خو د دغه باوجود خپله ښځه به د نه یې دومره خوښه لکه په پردۍ ښځه دی چې شیطان وسواس ته راچي. په خپله ښځه چې شپه جمعه ورسره کوي، په ورځ ورسره کوي، په ولاړ یې ورسره کوي، په ناست یې ورسره کوي، په پروت یې کوي، خدای پکې اجازه کړې ده. ګورئ اجازه ده، په دغه اجازه باوجود چې نه ګناه شته، نه مو پلار وایي، نه مو مور وایي، نه بې عزتي شته پکې، نه ښه شته پکې، نه بد شته پکې، خو چې پردۍ ښځه ووي نو پسې ګورو. وایي چې ښځه مخامخ را روانه یې، مخې لوڅې، شیطان یې په مخ کې ني، بد شکله ښځه یې خلکو ته یې ښایسته ورښایي. چې د سړي نه تېره شوه ښځه، مخ حیات شیطان یې وایي په کوناټۍ یې پسې شي، دا کوناټۍ یې خلکو ته ښایسته ورښایي، غاټ غاټ یې ورته ښایي. نبي علیه السلام یې چې پردۍ ښځه مو ول د زړه کې مشوق پیدا شو، دستي راشه خپل کور بیبي سره نزدېکت وکړه. ولې د دغې او دغه څه فرق ده؟ دا خواهش خو دلته هم پوره کېږي، خو دلته یې ګورې نه پوره کوو. هغه شیطان راته خو کړی ده، غل ده خو که نه دښمن مه ده. خدای پاک راته یې چې په زړه کې به د مسلمان سره محبت کوي، علم چې وي، خو په دغه به پوهېږو چې مسلمان سره به محبت کوي. او د موږ تاسې په خپل منځو کې څومره خپل منځو کې بدبیني دي، حسدونه دي. نن به 2 نفره سم په اتفاق ژوندون ونه ویني، د محبت ژوندون به ونه ویني. کور کې به ورونه سره خپي، زوی پلار به سره خپي، نګور خواښې به سره خپي، تربور او تربور به سره خپي، کلیوال به د کلیوال سره خپي، ښه د سکون او د اطمینان ژوند به نه وي. ولې؟ خو شیطان راپسې ده. بس ګورې زه کله کله ملګرو ته مثال ورکوم، زموږ په مدرسه کې الحمدلله کم زیات 200 کسان طالبان، 200 کسان کال تیر کی، په ټول کال کې جنگ را نشي، په یوه ځای 200 کسان هغه چې مدرسې څه کوي، په هغو کې خو بیخي ډېر ډېر خلک دي. داسې د محبت ژوندون لکه ورونه چې سره بیلیږي، سره ژاړي. په یوه کوټه کې د 15 قومو خلک خو سره پراته وي، په یوه کوټه کې. موږ مدرسه کڼکۍ ده، کمرې مو کمې دي، په یوه کوټه کې 18 نفره یي، 60 نفره یي. دا د یوه قوم نه یي، د یوه کلي نه یي، د یوې علاقې نه یي. یو د خوازک ده، یو زدران ده، یو خروټی ده، یو بیټنی ده، یو ګنډپور ده، یو پلانکی ده، یو پلانکی ده. د مختلفو قومو خلک یې سره راشي، په یوه کاسه باندې یو کال سره تیر کې جنجال نه وي. دا ولې؟ وجه دا د خو علم ده، هغه درس ورکوي چې مسلمان به د مسلمان سره محبت کوي، د مسلمان سره به ښه تعلق ساتي. نو غرض دا ده څومره شیان چې د موږ نه پېښېږي اکثره د بې علمۍ نه پېښېږي، اکثره د دغه نه پېښېږي چې د موږ د علماو سره ناسته ولاړه نشته، او اکثره د دغه نه پېښېږي چې د خپل مرض علاج نه کوو. چې مریض شو جسماني مرض مو راشي، چې په غاښ مو درد شي دستي د غاښ ډاکټر ته ځو، چې په سترګه مو درد شي دستي د سترګې ډاکټر ته ځو، چې د اډوکو تکلیف د اډوکو ډاکټر ته ځو، چې د معدې تکلیف د معدې ډاکټر ته ځو. ګورې هر یو ګوښې ډاکټر ته ورځو که نه ورځو؟ بل ډاکټر ته هم نه ورځو، د هغه مرض ډاکټر ته ورځو. موږ د ظاهر شریعت تعلق د علماو د ظاهر سره ده. د اودس زده کړه، د غسل زده کړه، د تیمامه زده کړه، د لمانځه زده کړه، د روژې، د زکات، د حج، د څومره اعمال د زده کړه به د علماو د علم ظاهر نه کوو. موږ نه ورځو. زه دا کوټې ته تللی، بیا د طالبان ملایان الحمدلله د موږ شاګردان په زرګونو دي، ځکه ما د فراغت الحمدلله 20 کاله به کېږي. هر وخت کې د خدای پاک رحم ده، داسې ښه ډېر ډېر طالبان را سره وي. نو یو ملګري ته د ملایانو ته مې ویلې، مارې د عوام د موږ مسلمانان دي او الحمدلله د ښې عقیدې خلک دي. اکثره د افغانستان او پاکستان عوام د علماو سره ښه تعلق لري. نو ګورئ دی په موږ حق لري، دی موږ ته چندې راکوي، د دوی په چندو جوماتونه جوړوو، مدرسې جوړوو، طالبي حاصلوو، ملایک کوو، د دوی په تنخواو چلیږو، خو په دوی پورې هم زړه خوړل پکار دي. مسلمانان دي د رسول الله امت ته چې هلته په قیامت کې جهنم ته روان وي، او خدای نخسته الله دې موږ نه پوښتنه وکړي
چې تا ته خو مې علم درکړی و تا څه خدمت په وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چې ته خو د ما وارث وې رسول الله خو شپه ورځ د امت په غم کې و تا څه خدمت وکړه ما د خلکو ته کوشش کوي وعظ نصیحت ورته کوي کني ترجمه ورته شروع کوي المخستان ټیم چې د کاروبار نمبر اخلاصي لګ لګ ترجمه ورته کوي خو لګ لګ دینی خبرې ورته کوي د مسلمانان دي چې خدای پاک د آخرت طرف ته کار جوړ کړي چې راووتو نو یو مولوي صاحب د دې موږ شاګرد د فارغ ده ده راته وویلې وایي تېر کال پروژه کې په خپل کلي کې مې ترجمه شروع کړه ترجمه کې دا آیتونه چې راغله چې ښځه چې د جامې په وخت کې موږ تاسې پښتانه وی چې جامه ورغلې ده د حیض په حال کې وي په دغه وخت کې د ښځې سره جما کول نزدېکت حرام دي خو خدای پاک وایي چې حرام دي دا مسایل مې وایي څه بیان کړه وایي 3 که 4 سپین ږیرو ګوکې چې ما نه خو دا شوي دي زه اوس څه وکړم ګورې د خپلې ښځې سره مو په ګناه کې شیطان لګیا کړي د حیض شپې دي موږ ته تر سپینې ږیرې لا دا حال نه معلوم چې په دغه وخت کې جما کول ورسره حرامې دي لګیا شو په ګناه باندې لګیا شو په خپل کور کې په ګناه باندې لګیا شو دا وجه چې د خو علم نشته خبر نه یو پښتنه نه کوو ښځې اولاد پیدا شو موږ تاسو ټولو کې مشهوره ده کنه دا بل ورځ تېر شو په کتاب حدیث مبارکه چې 40 نه د وتلې تر 40 شپو پورې ښځې لمونځ کوي که لسمه ورځ پاکه شیم دی لمونځ نه کوي که شلمه ورځ پاکه شیم دی لمونځ نه کوي ولې خو مشهوره خبر دا ده چې 40 نه د وتلې تر 40 شپو نفاس ته ذاتي انتظار کوي حدیث خدا وی دین خدا وی چې ښځې اولاد پیدا شو چې دریمه ورځ پاکه شوم ذاتي به غسل کوي خپل منځونه به کوي موږ چې موږ ته علم نه خپل خور مور به غریبه په څه خبره کو پاکه وي پاکه ځکه خو موږ ته په خپل کور کې پیښې دي الحمدلله اولادونه لرو ښځې لرو خو دغه پیښېږي یوه نیمه ښځه به چې 40 شپو ته وینه رسېږي دا جامع تکلیف یوه نیمه ښځې اکثر چا په میاشت پاکېږي څوک په 25 ورځو پاکېږي پاکې وي لمونځونه نه کړي دا ولې بې علمۍ د علم نشته په کور کې مو چراغ نه ده بل نو مور غریبه منه ده خبره خور غریبه منه ده خبره ښځه غریبه منه ده خبره او په آخرت کې به څومره لوی خجالت وي چې هغه جهنم ته روانې وي دا ټول شیان چې اصلاح کېږي هلته د دغه دپاره نه درته وایي چې موږ خپله ملایي در باندې پخوو تاسې عقل نه فکر وکړو دا اوس دغه سپین ږیرو نه پوښتنه وکړو چې لمونځ شواروز کې ګورئ 15 وخته کړو دا لمونځ خو مو باید داسې زده وای چې فرض واجب سنت مستحب هر شی داسې دستي راته معلوم وای پرون موږ پلانکوچ کې راتلو په لیار یې ډز ویل موږ ورخطا شو ټول موږ دا خیال و چې ټیر پنچر شو ټوپ وچاوده خو ډریور نه و ورخطا لاندې یوه ګوټکه وه د لرګي هغه یې ماته وه بېرته دته د علاج ځای معلوم ورته کوز شو هغه ګوټکه یې ور واچوله اوس ګورئ په تیز رفتاره موټر کې د موټر په عوارضو پیږي دا غږ د پلانکي شي ده زده یې وي که نه د اکثرو ډریورانو معمولي اواز خراب شي دوی ته درک وي چې دا یې پلانکی شی ده موږ تر 15 کاله پورې لمونځ وکړو چې اوس د سپین ږیرو نه پوښتنه زه وکړم چې په لمانځه کې څو واجب دي چې واجب در نه پاتې شو سجده سهوه در باندې اوړي په 15 سپین ږیرو کې به یو بیان کړي نو بیا به موږ څه لمونځ وکړو دا وجه دا د علم نشته د علماو سره ناسته ولاړه نشته پوښتنه نشته په شرمېږو یو داسې په پوښتنه شرمېږو د غسل په پوښتنه شرمېږو د تیمامه په پوښتنه شرمېږو د کور د ښځو په پوښتنه شرمېږو ښځه د حیض د جامې 3 ورځې کمه موده ده 10 ورځې زیاته موده ده که تر 10 ورځې وینې واوښتې دا د جامې غسل به کړي لمونځ به کړي ذاتي روژه به نیسي که یې 3 ورځو نه کم ورغله پوره یې نه کړې دا مرض ده د دغه ورځو لمونځ به بېرته راګرځي قضایي به یې ګرځي موږ خور یا مور یا لور نه یوه وخت کې پوښتنه کړې یا دوی دې موږ نه پوښتنه کړې یا په دغه خبره خبر یو اینه خبرې چې کوو خو 15 میاشتې نه خلاصېږي دا خبرې دا ټوله خبر بنیادي دا ده چې موږ په دین شرمېږو د دنیا په کارو د دنیا په پوښتنو نه شرمېږو ما په یو ځای کې ملایي وه د جمعې خطابت و کلیوالو باندې مې غاړې خلاصې وي هغه خپل وس د نصیحت خو به مې کوه خو د هغه باوجود زاید مې اعلان ورته کړی و ګورئ تاسې حق لرئ په ما باندې زه د تاسې د جومات امام یم چې دیني مسایلو کې چې چیرې هم شک درته پیدا کېدو مه شرمېږئ مه ډارېږئ چې دی به جواب نه راکوي چې نه و مې زده بل ملا ته به زه ځم پوښتنه به درته کم
خو ګورئ دا پوښتنې کوئ کور کې مشکل پیښیږي دا د کور د زنانو د مسلو د خلکو د وړاندې مه کوئ که شرمېږئ خو چې زه ګوښی کوټه کې یم راځئ هغه پوښتنه کوئ دا خویندې او میندې په موږ او تاسې حق لري په څو کاله کې ماته یو سړي 2 وارې پوښتنه کړې ده د دغه حاجي صاحب ورور مشر ورور ده یوسف حاجي نومېږي 2 وارې کور کې د زنانه مرض په باب کې په څو کاله کې د مانه پوښتنه کړې ده داسې تکلیف یې د اوس لمونځ وکړي که یې نه وکړي په دا دومره وخت کې پوښتنه نشته ولې په شرمېږو زه څنګه د ښځې خبره پوښتنه او دکاندار ته ورشو که زه ملا یم هم ورشم دکاندار ته بنګړي راکړه دومره بنګړي راکړه په دغه نه شرمېږم پردي سړي ته د خپلې ښځې لاس نه پر بیانومه نه شرمېږم یو ټوکه درته وکړم دا وزیر خو ډېر ساده خلک دي دا د غرو موږ ټولو تاسې دغسې یو دا غرو والا نو هغه ته ورغلی د دکاندار ته چپلکې اخلي زنانه چپلکې اخلي نو هغه پوښتنه تر کړې د 2 لمبره وای په لمبره خو نه یم خبر خو 3 اولاد یې پیدا دي 4 مې په نسته په لمبره خو نه یم خبر اوس نو دا ورته کوي چې 3 پیدا دي 4 مې په نسته خو چپلکې تر اوس پکې تر ته برابر کړه په دغه نه شرمېږو په ټیکانو نه شرمېږو په نکریزو نه شرمېږو په مریو نه شرمېږو په پرتګاه نه شرمېږو په پرتوګ نه شرمېږو اخلو یې که نه اخلو خو بد ګورو که نه ګورو دومره رنج یې راخیستې دکان په دکان ګرځي دغه شته در سره که نه ښځې ته یې اخلي خور ته یې اخلي مور ته یې اخلي دکان په دکان ګرځي دغه رنګ راکه دغه رنګ شته که نشته خو د دین په مسله شرمېږو چې هغه خدای را باندې فرض کړی ده په هغه شرمېږو نو د دغو بنیادي ځای حل دا د جومات ته مدرسه ده جومات سره به تعلق ساتو په جومات کې به ملا نیسو او دغه موټر ته څوک کمزوری ډریور نه نیسي چې خرابوي یې 6 لکه روپۍ مې اخیستی ده خرابوي یې ټیکټر ته څوک کمزوری ډریور نه نیسي چې خرابوي یې خو موږ او تاسې د جوماتو ملایان نن سبا څوک دي طالبګای ورته وایو داسې طالبګای حافظ غریب خو صرف قرآن شریف زده ده او په رواني زده ده نور خو دایم غریب په لمانځنه د خبرنۍ فرض زده دي نه واجب زده دي او لمونځ امام د خدای پاک سره ترجمان ده الله ته ور نماینده کړی د لمونځ د الله سره خبرې دي د دغه قوم چې اوس دعوه شي د یو بل قوم سره الک به مرکې ته ورمشر کړي چې ته ورسره وغږېږه حکومت ته به څوک یو الک ورمشر کړي یو کشر بې تجربې به ورمشر کړي چې ته ور وغږېږه ورشه خو الله ته موږ څوک ورمشر کوو غم په څه شي کې ده په روپۍ کې ده چې ښه ملا نیسو خو بیا خو ښه تنخوا رانه غواړي ښه ملا چې نیسو ښه تنخوا غواړي دا اوس تنخوا یو نفر د اوس د موږ کلیوال دي 3 لوډر هم لري هر لوډر والا ته یو ډریور په څو نیسي کم از کم 2000 تنخوا خو نو د یوه میاشتې 10,000 روپۍ تنخوا یو سړی پرې کړي چندې ورته کړي تربرو ته وایي چې ما سره کومک وکړئ په کلي ټوله خو یو جومات ملا یې 40 کوره کلی په 40 کوره کلي باندې څومره تنخوا ورکوي 3,000 2,000 2,500 بیا میاشت پره د ملا تنخوا راوړئ میاشت پره د ملا تنخوا راوړئ هغه نه پوره کېږي ما ته یو وخت کې څوک راغله وایي داسې یو سپک ملا راګوره موږ کلی کنکای د مالې تاسې سپک یې چې سپک ملا غواړئ سپک دې دا معنی چې نه کمه تنخوا یو 300-400 روپۍ لوډر ته ملا نه ماتېږي روپۍ نه ځایږي 10,000-40,000 روپۍ کرایه پرې کوي خو په 10 کوره 10 کوره 40 کوره کلي باندې یو ښه ملا نشي نیوی چې ښه تنخوا پرې کړي ښه ملا که راغی ګورې زه درته د ځان صفت نه کوم زه ملا یم دا ملا ده چې ساره راسې راغلي یو تاسې ته دیني خبرې کوو که نه کوو چې ملا و خوله به یې بخار کوي خامخا چې تاسې پوښتنه نه کوئ ته یې به واز درته کوي کسبي سړي د خپل کسب نه لاس نه درېږي کسبي سړي د خپل کسب نه لاس نه درېږي خو چې دغه موټر خراب وي ډریور په لګیا بل ډریور وي پیم نه ژني خو هغه به ورځي ورسره لګیا کېږي به ملا چې ملا یې خامخا به په دیني خبرو لګیایي موږ ښه ملا نه نیسو بیا خو په دین راغږېږي خو بیا خو راته وایي چې سود مه کوه بیا خو راته وایي چې غلا مه کوه بیا خو راته وایي چې 5 وخته جمعې ته راځه دا اوس نو د چا په وس پوره ده نو جومات ته ښه ملا نیسئ او ملا ته ښه تنخوا ورکئ ښې تنخوا په عوض کې ښه خدمت تر وغواړئ تر ویې غواړئ چې دا یې نه کړي هلکانو ته د ښه سبق په وغواړئ واعظ و نصیحت تر وغواړئ چې مولي صاحب موږ خو په دین نه یو خبر
دا اوس دا خوازکو ته ډېر ورځم دا ګنډې نورنګ ګمبیله تاسې به هم اکثر خبر یې الحمدلله اوس ډېر ښه تعلق ده چې زه هر وارې ورغلی یم جلسې په کو بیانونه پکې کو داسې سپین سپین ورته وایي زه ورته یم ګوره یې کوچیان داسې نه چې د روپیو د وجې نه اوس دعوه د قریشتوب وکړئ چې موږ خو قریش یو کوچیان یې هغه شپې در په یاد کړئ چې د اوښ سره ګرځېدئ ښه وخت مو هلته د اوښ سره تېر کړو دلته مو په عربو کې تېر کړو دین مو چېرې زده کړو دین په روپیو زده کېږي چې په جوب کې روپۍ ډېرې شپې ذاتي به دین زده کېږي دین بیرته عاجزي غواړي که د کلي ملک ده یو سیر ټماټر اخلي دکاندار ته ورځي چې ماته یو سیر ټماټر راکړي دا مجبور ده ورځي که پیر ده که ملا ده چې یو سیر پیاز اخلي خپله ورځي خو محتاج ده خپل احتیاج ویني دکاندار ته وایي چې ماته یو سیر پیاز راکړه ته به ورځي ملا ته پوښتنه به ترکوي خو ته محتاج یې چې ته پوښتنه نه کې ځان موړ بولې چیرې هم دکاندار چاته خپله کور ته یو سیر ټماټر ور وړي دي چې دا واخله په کار به دي بېګا ته به دیګ په پخوې چې ټماټر خپله څوک چاته نه وروړي پیاز چاته څوک نه وروړي دا ترخه چاته څوک خپله نه وروړي په خپله پسې دي دا دین دومره خوار ده چې په خپله به په موږ پسې منډې وهي خو ځان غني بولو دین د ځان غني بولو پوښتنه نه کوو اوس الحمدلله د تاسې دغه قوم مربوط دغه خبر باندې موږ راغلي یو چې دا خبر شوي مې چې دغه قوم اوس اراده کړې ده چې په دغه علاقه کې یو مدرسه جوړیږي دا مدرسې اول په دغه باندې پوه شئ زه د خپل کور کې بابا ته م وایم د خپل قوم ته م ویلې چې ملا نه د خپل کور ده نه د خپل قوم ده ملا د ټولې دنیا ده ما خپل علم چې حاصل کړی د بلوچستان نه نیولې تر صوبه سرحده پورې په مختلفو مدرسو کې اوسېدلی د مختلفو علماو نه مې کسب کړی ده بیا چې زه راملا شوی یم په خپل کور کې نه یم ناست که ملا د یوه کور وای خو دغه حاجي صاحب سعودي کې که لک ګټلي که سل کروړی ګټلي دي خو خپل کور ته راځي بل کور ته خو نه ځي د خپل کور سړی دی د خپل ملا د خپل کور نه ده ملا د ټولې دنیا د مسلمانانو ده دغې وجې نه ملا په هر ځای کې چیرې په مدرسه کې اوسېږي چیرې په جومات په ملایي کې اوسېږي نو ملا به داسې نه کوي چې زه د پلان کې قوم یم نه د قوم دا تقاضا تر کوي چې خو ته خو د موږه ملا یې دا موږ عزیزان ډېر شوخ دي زه زدران یم دا زدران شوخي خو تاسو ته معلومه ده بیا د موږه قوم یو بل قوم خپل منځو کې څه بدي و جنګ و موږ یو د ترکستان دلته د پکتیا کې دا سرونه ډېر دغه ماتوي دغه خپل منځ کې بدي وه بیا دا د موږ د قوم یو څوک زه حج نه راغلی وم راغلی و دلته یو غټ ملک ده دستي په دا قومي بدیو لګیا شو د موږ د خاکیلو د پړنګیو سره جنګ ده دا یې موږ قوم سلطان خیل نومېږي دا ما بابا او دی سره لګیا شو نو دغه عجیز دستي ویایي زه یې یاد کړم د موږ د ده نه ګیله کېږي او یو بل څوک یې غټ یاد کړو د هغه نه مې ګیله کېږي ولې دوی خو د موږ تربرونه دي دوی خو هر څه په وسپره ده هر څه په وسپره ده د جهاد په وخت کې اسلحې د دوی په لاس کې وي اوس د طالبانو حکومت د دوی په لاس ته نو ودې درېږي د موږ سره ودې درېږي ذاتې که زه روایم که ناروا یم خو ته د موږ د کلي ملا یې مالې زه زدران نه یم دا تعجب شه مدرسه به هم څوک د یوه قوم شخصي نه بولي چې دا د پلانکیو مدرسه ده دوی پېږي کاري پېږي ګورئ دین د دین مدرسه د دین نه عبارت ده د دین کومک به موږ ټوله دنیا مسلمانان کوو که په یو قوم ته ورپرېږدو که یو شخص ته به ورپرېږدو موږ مدرسه ده موږ مدرسې سره د افغانستان نه نیولې تر پاکستانه پورې ټول خلک کومک کوي ولې کوي مفت تجارت ته ګورئ دغه جومات په چا جوړ کړی موږ د کوم ځای نه راغلو لمونځونه پکې وکړو د موږ په ثواب په دغه عمل کې را شریک شو که نه شو را شریک د بل ځای نه به پکې راځي دغه مدرسه کې به د هر قوم طالب د هر ځای طالب راځي د ټولو سره به په دغه علم په ثواب کې ورشریک وي هغه به بیا ځي خپل قوم کې به خدمتونه کوي په نور علاقو کې به د ټولو ثوابو کې به تاسې ورشریک وي نو یو موږ په دیره کې پراته چندې به د دغو خلکو پکې لګېدلي موږ هلته لمونځونه کوو جومات هلته د ثواب دی دلته په خپل کور کې ګټي په روپیو باندې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه خدای د انسانانو نه ځان او مال اخیستی دی په عوض کې جنت ورکوي چې جنت سودا شوه نو جنت تجارت د الله سره ده د ملا سره نه ده د قوم سره نه ده
ملام بد کوي چې داسې وایي چې دا د دغه قوم شخصي مدرسه ده، هغه قوم هم بد کوي چې دا خیال کوي چې دا د موږ مدرسه ده، دا معنی دین د موږ د نوبل څوک نه دی راګټ. زه یو افیل درته کوم، دا مدرسه د خدای کامیابه کی. اوس د لاړه ما مدرسې مځکه مې وکته، دغه مدرسې پورې نږدې نښتې یو چا کورونه هم نشته، خو دغه د مسافرو طالبانو به ځای وي. په دغه کې به د دغه قوم طالبان هم اوسېږي، د نورو قومو طالبان هم دلته کې اوسېږي. دغه ټولو په نیکي کې به ورشریکې. په یو قوم پورې مه خاصوئ، په یو کلي پورې مه خاص کوئ، په یو کور پورې مه خاص کوئ. دین عام د ټول په ګډه ملا ورته وتړئ. دین عام د ټول په ګډه ملا ورته وتړئ. په افغانستان کې چې طالبانو په وخت کې هغه بامیانو کې دوه غټ بوتان و ماتولې، خیال کړئ. د اروپا په ملکو کې یو ملک چې بودایان دي چې د بوتانو عبادت کوي، یغه په ټول وخت افغانستان هم نه لیدلای، دغه بوتان به هم نه لیدلای. الته اعلان وکړ طالبانو ته چې دا بوتان ما ماتوي. د موږ په ملک کې چې څومره انسانان دي د هر انسان ښځې او نرکنتي وغټ په عوض کې به یو ډالر کومک تر سره وکړو، خو دا بوتان پرېږدئ. ولې کړه؟ خو خپل دین یې بولي. ګورې کافرانو نه شرم نه ده. په کوم ملک کې ده؟ د موږ په ملک کې بوت ته څو وخت مخکې به بودایان تیر شوي، اوس خو بودایان نشته په افغانستان کې، دغه دین خلک هم نشته. لیکن دوی هغه خپل آثار چې هلته یو بوت موږ موجود ده، ټول ملک دغه تیار شو چې یو ډالر به د سړي په سر باندې درکو، خو دا بوتان ما ماتوي. او موږ دین مو ویشلی ده، دا د پلانکي دین ده، دا د پلانکي دین ده، دا د پلانکۍ مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده. کومک نشته، تعاون نشته. ښه یې په وسپرئ. موږ مدرسه چې زه لاړم دغه دیرې ته، د دغه خلیفه صاحب دغه قوم منجور دا مدرسه اول دغه جوړه کړې وه. عنوان نوم د دغه و، عامو خلکو خاص کومکونه نه ورسره کړه. 4 کوټې وې پکې، کنکای جومات تقریبا دغه جومات شاوخوا دومره اندازه به جومات و، یا 8 یا 10 یا 12 په طالبانو. خو موږ په د خلکو پورې محنت وکړو چې دا دین د یوه کور نه ده، د یوه قوم نه ده، مدرسه نه ده چې هلته څه کوي چې چیرې مو وس رسېږي ځان مو محتاج کړو، په قومو وګرځېدو. هلته خو چې څومره پښتانه پراته دي ټول مو ته مو وویله چې ګورې دین مشترک ده. نن په یغه ځای کې الحمدلله اوس دومره کار کېږي چې څه کالم د ما سره الحمدلله 80 نفره د دورې طالبان دي چې پګړۍ به تړي. 200 طالبان شو. جومات هم جوړ کړ، تقریبا 50 لکه روپۍ په ولګېدې. اوس مو د کلي د الکانو دپاره دومه مدرسه واخیسته، مځکه مو واخیسته، جوړه مو کړه، تقریبا 14 لکه روپۍ به په هغه لګېدلي. 300 شاوخوا الکانو الجونه په هغه کې سبق وی. دا وجه څه شوه چې موږ د انحصار د یوه کور نه دین ورویست، خلکو ته خلک پوه شوه چې رښتیا وي دا خو د موږ دین ده، د ټولو کار ده. مخکې به د یو قوم کومک و، اوس مثلا د 10 قومو کومک شو. د یوه قوم په کومک به ډېر کار وشي که د 10 قومو په کوم. اوس یوه ټینکۍ مو تېر کال جوړه کړه، تقریبا 12-13 لکه روپۍ په راغلې، چې هغه د هغه یوه قوم مدرسه وای. تر تروسه پورې به یوه ټینکۍ هم نه وه جوړه په مدرسه کې. ځکه زه چې راتلم په هغه مدرسه کې د استنجا ځای نه و، یوه غسلخانه نه وه په مدرسه کې. نن الحمدلله د میاشتې نږدې 1 لک روپۍ خرچه راځي. د استادانو تنخواوې او لنګر چې حساب کې میاشتې تقریبا 1 لک. نن خدای پاک دا ټولې پوره کوي. ولې؟ خلک پوه شو چې واقعا دین خو د ټولو خلکو ده، دا خو د یوه قوم نه ده، د یوه کلي نه ده. ده خو نه ده چې زه به ملکیب کې کم نو بیا زه کومک کم. موږ مدرسې په جومات کې 2 کوره را شریک دي، نور د موږ پښتانه ټول په دا کلیو کې تیت دي. موږ جومات ته نه راځي، خو دا 50 لکه روپۍ په جومات چا په دغه نیت موږ ته نه دي راکړي. یوه سړي 10 لکه روپۍ راکړي، خو تر تروسه الحمدلله دا سوچ هم نه ده کړی چې دا جومات کې به د زه یوه خبر ور وکړم، خو د خدای د رضا دپاره یې کړي. نو مدرسې سره کومک کوي، خو د ملکي په نیت یې مه کوي چې بیا به ما ته ونډه یې پکې چې سبا یې سره ویشو، د پلار میراث ته بیا به پټی سره ویشو.